د مشورې شرعي څه حیثیت دی؟ په شریعت کې د مشورې څه حیثیت؟ مشوره دا سنت د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو دی. نبی علیه السلام به مشوره کوله او هغه نه پس به چا هم کوله؟ صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین الی یومنا هذا. دا سنت دی او باعث د برکتونو ده. لیکن عوامی معاملات حکومت لره کې بیا مشوره اخیستل واجب دي. انفرادي معاملاتو کې سنت او عوامی او د حکومتي معاملاتو کې څه شی ده؟ واجب شو. ځکه بیا خو ډېرو خلکو سره تعلق دی، نو حکومت به خامخا مشوره لي، اوړه ګران کو ګران نه کو، تیل ګران کو ګران نه کو، ارزان کو ارزان نه کو. نو حکومت ته بیا په معاملاتو کې مشوره اخیستل واجب دي، عوامي معاملات او انفرادي معاملاتو کې. حدیث شریف کې راځي د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی، یو سړی مشوره والی د یو کار په کولو کې یا د یو کار په نه کولو کې الله پاک بدله مفید صورت ورکوي. که د نه کولو مې ښایسته صورت په ورته میلاویږي او که د کولو مشوره مې ښایسته صورت په ورته میلاویږي. بل حدیث کې راځي چې کله ستاسو حاکمان بهترین خلک وي او مالداران هم سخیان وي او معاملات هم په مشورې سره وي، نو بیا په ځمکه باندې اوسېدل دا ستاسو دپاره بهتر دي. او که چېرته حکام هم بدترین خلکو، بدترین خراب غلا او ډاکوان او ګناهګار او مالداران هم چې کوم دی بخیلان شلو او کارونه هم ښځو ته حواله کړی شو، نو بیا ستاسو دپاره په ځمکه د اوسېدلو نه بهتر دا دی چې د ځمکې نه لاندې یعنې دفنې مړې. بل حدیث کې راځي مشوره زما د امت دپاره د الله د طرفه رحمت دی. خدا خبره به یاد ساتي چې مشوره به قطعي احکامو کې نه اخلي، کوم چې قرآن او سنت کې کوم احکامات ثابت دي هغې کې به مشوره نه اخلي چې مونځ وکړم کو یې نه کوم. ستا څه مشوره ده؟ زکات ورکړم کو ور نه کوم، حج وکړم کو نه کوم. لکه علی رضی الله عنه فرمایل نبی علیہ السلام ته، ای د خدای رسوله تاسو نه بعد یو مسله راشي قرآن کې نه وي، حدیث کې نه وي، نو بیا به موږ څه کوو؟ نو نبی علیہ السلام ته وفرمایل یو عبادت گزار نه مشوره پکې واخله. نو پته ولګېده چې مشیر به دې څوک وي؟ عبادت ښه سړي نه مشوره لې. بل حدیث کې عاقل راغلی دی، نو چا نه چې مشوره لې چې دوه صفات پکې وي، یو یې عقلمند سړی وي او بل څه شی وي؟ عبادت گزار.